بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مسافرو ستاسو ملګری طاهر خان. مې د ټول ملګری بخې ک په کلی کې کې د کلی نه بهر یې پیله زه غواړم چې ملګری کنفرم کړي چې زما تصویر زما आवाज تاسو ته کلیر دی کنه. دا غیر پس یو دوه ډیر اهم ټاپکس دي هغه به ان شاء الله تاسو سره خبره کوم. کم چې یو د مسافرو د فلایټ حواله سره کوم ایشو جوړه ده لګنه ډیره غټه ایشو جوړه ده هغه باندې به تفصیلا خبرې کوم. خو کم زمون مسافرونه چې د کرونا په وبا کې وفات شوي دي نو د هغو لپاره یو ریلیف پیکیج دی. دا وخت زمون سره په لاین باندې سټیټ لایف چې کوم ایریا منیجر دی زاهد اسلام صاحب زمون سره دی اسلام صاحب. نو هغه به زه په لاین اخلم خو پیره کاینلی ماته ووایي چې زما واس تاسو ته کلیر دی تصویر صفا در زنداغې نه پس ان شاء الله زه خپل لایو پروګرام جاری ساتم. ښه کلیر دی یس اواز ټیک دی جی ډیره ښه ده جی ډیره ښه ده. نو زمونږ نن دوه اهم ټاپک دي. یو خو چې کوم د مسافرو د فلایټ ایشو جوړه ده زما ډیر زیات زړه چې زه یو هفته مخکې خبرې کوم خو ما پوره په دې سیس باندې ځان پوهېږم چې ایشو د کم سایډ نه ده. یو خبره سړي کې بیا سړي سره د هغې انفارمیشن نه وي ډیټیلز نه وي نو ما دا نه غوښتل ما به ځان ښه پوهه کړو په هغې باندې به انشاءالله راځو چې دا فلایټونه ولې کم کوز دي دا ریټونه یې ولې سیوا دي د دې ګناهګار څوک دي په هغې باندې به تفصیلا خبره کوو. خدا وخت زمون سره زاهد اسلام صاحب موجود دی ایریا منیجر د سټیټ لایف چکدر رانه او کم کرونا وبا کې چې زمون مسافر بهر ملکونو کې وفات شوي دي دا هغه د فیملی د لپاره یو پیکیج دی دا به د هغو نه اورو. زاهد صاحب زمون سره په لاین دی. زاهد صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زاهد بھائی ښه حیثیتونه ښه دي؟ شکر الحمدلله. طاهر بھائی تاسو ښه حیثیت هم ښه دی؟ کرم دی زاهد بھائی ډیره مننه تاسو زموږ افیس ته راتلل او دغه انفارمیشن زموږ سره شیر کول چې کوم کسان کوم وروڼه زموږ د کرونا وبا د وجې نه په بهر ملکونو کې وفات شوي دي د سټیټ لایف د سایډ نه هغو ته څه پیکیجز زیات زموږ پښتنو ته د دې باره کې پته نشته. زه غواړم چې ښه په ډیټیل سره تاسو خبرو وکړئ چې څه پیکیج دی او زموږ د مسافرونه یا په کلي کې چې کوم د هغو یتیمانان پاتې شوي دي د دې څیز نه به هغو څنګه مستفید کېږي. جی زاهد بھائی. طاهر بھائی کله چې هم زمونږ د پاکستانی عوام د مزدورۍ لپاره بهر ملک ته ځي نو هغه د ډیر ستړي نه پس او د ډیر د غربت نه پس چې دی نو بهر ملک ته ځي او دلته چې هغه د ویزې سیستم ځان نه برابروي نو ویزه هم په قرضو باندې کوي بیا هلته ځي ګټي او دلته رالیږي او خپل قرض ختموي. کله چې دی په اوله ځل باندې بهر ملک ته ځي نو د سټیټ لایف سره د پروټیکټر کیږي. په هغه پروټیکټر کې د سره اګریمنټ دی د 2 کالو. خدای نه خواسته کدا پاکستانی بچی چې کم بهر ملک ته مزدورۍ لذي په 2 کالو کې ډیت شي نو نه د وارث ته چې دی نو 10 लाख روپۍ پیمنټ سټیټ لایف کوي. وس د دې نه علاوه بل یو پیکیج دی چې هغه اورسیز پاکستان فاونډیشن پیکیج دی هغه هم د دې اورسیز رونو لپاره دی که چېرې خدای نه خواسته د دې 2 کالو نه پس اني ټایم چې د سره ویزه او د په بهر ملک په مزدورۍ باندې اني ټایم که دی ډیت شو نو د وارثاو ته بیا 4 लाख روپۍ پیمنټ هغه هم د سټیټ لایف په وسادت سره کیږي. او دلته چې دی نو موږ په دې کور کې علاقه کې ډیر زیات پیمنټ وکړه زموږ ورونو ته د دې پته نشته ځکه چې دا کله ځي نو دوی ته د علم نه وي چېرې زموږ د انشورنس په سلسله کې وشو او زموږ د پیسې په سلسله کې لاړې خو بس ورونه دلته خپل پروټیکټر وکړي او خپل دغه وکړي ولاړ شي. خدای نه خواسته دا ډیت شي نو د وارثاو ته ډیر غټ نقصان ورسي که جاني نقصان خصوص واپس نشي راوستی خو کم از کم د کونډې یتیمانان او کم بچي چې پاتې شوي هغه یتیمانانو ته چې دی نو سټیټ لایف یو سهاره ورکړي. نو دا زموږ ورونو ته پته نشته په دې کرونا ټایم کې چې دی نو ډېر زیات ډیت شوي دي. یقین وکړه طاهر بھائی چې ما ته ډېر زیات افسوس دی چې یاره دا ورونه بایګان چې دی نو ډیت رسېدلي دي. زه د هغو دپاره ډېر زیات دواګانې کومه. زه خو لکه جاني نقصان خو څوک چېرته هم نشي واپس کولی خو کم از کم هغه چې د چا دپاره په مسافرۍ باندې تللی هغه واړه بچي هغه مور او پلار هغه ښځه د ده نه پاتې شوي د ده ورته ډېر زیات دوک رسېدلی نو کم از کم چې دا پیکیج هغو ته معلومات وي او دا پیکیج هغو ته میلاو شي نو یو دوه خولې دوا به مونږ ته وکړي چې یاره زه څه نه څه مونږ سره خو هیلپ وشو که نه. نور که تاسو په دې کور کې علاقه کې وګورئ نو ډېر زیات ډیت به شوي ډېر زیات دغه به شوي خو د بهر ملکي سړی چې کله ډیت شي نو په دې باندې کور ته ډېره زیاته صدمه رسي ځکه چې هغه بوډا مور او پلار پرېښي. د مسافرۍ ژوند ډېر ګران وي نو بالکل په دې کې شک نشته هغه ډېر زیات تکلیف وي. زاهد بھائی په دې باندې مې کلیر کوي چې دا پیکیج تاسو څونه دی د سټیټ لایف د سایډ نه او کوم صحیح خلک دي د چا چې دغه رونه یا د چا پلاران
چا خاوندان بهر وفات شوي د کرونا د وجې نه، دا خلک دا پیکیج ستاسو نه څنګه ترلاسه کولی شي؟ په دې باندې هم پوهیږئ. د دې پیکیج طریقه کار دا دی چې دا په پېښور کې د دې خپل آفیس دی، او پی ایف ریجنل آفیس بلامبټ نمبر 33 سیکټر B1 فیز 5 نیز بیس 5 نیز نیشنل بینک اف پاکستان حیات آباد پېښور کې د دې خپل آفیس دی. اوس د دې دارونه چې دی د دې په طریقه کار باندې نه دی پوهه، نو مونږ کم از کم د دې په طریقه کار پوهیو. کم یو کس چې په دې کرونا کې ډیت شوی دی نو د هغه لاست پاسپورت چې په کم پاسپورت باندې د هغه لاست چې دی راغلی دی یا د دلته ډیت شوی دی نو د هغه پاسپورت په موږ ته پکاري چې کله موږ د هغه پاسپورت وګورو د هغې نه پس د هغه چې کوم ډاکومنټیشن دی لکه دی خو ډیت شوی دی خو په زباني خرج کې دی په کاغذونو کې جمع دی نو هغه بیا په کاغذونو کې ډیت کولی نو د هغه NIC کینسلولی د هغه ډیت سرټیفیکیټ جوړولی د هغې نه پس یو په پېښور په دغه آفیس کې دوی ته یو فارم میلاویږي. هغه فارم هر هغه هلک چې د هغه واده او هغه ډیت شوی نو هغه فارم د هغه کور والا ته ورکوي او که د هغه واده نه نو د هغه والدین بیا دا مستحق دي چې دا پڼه هغو ته میلاویږي. هغه فارم موږ له راوړي، موږ هغه فارم دلته فیل کړو، مکمله وله تیار کړو، کیس وله سیټ کړو او بیا یې پېښور ته ور ولیږو نو د چیک پم دوی ته په پېښور کې بای هینډ میلاویږي. هغه د کور والا ده او که د والد صاحب ده او که د والده ده. ښه زاهد بھائی دا اماونټ څونه دی؟ څونه اماونټ دوی ته میلاویږي یو کس ته؟ فار ایگزامپل که دا په 2 کالو کې دننه ډیټي نو دته بیا 14 लाख روپۍ پیمنٹ کیږي او که دی د 2 کالو نه پس ډیټ شوی لکه سعودي عرب کې 2 کاله تیر کړو د هغې نه پس ډیټ شوی نو دته بیا صرف 4 लाख روپۍ پیمنٹ کیږي. خلک یو پیکیج دی 10 लाख او یو دی 4 लाख. زه غواړم که تاسو خپل موبایل نمبر دلته زموږ سره شیر کړئ کنه که څوک انفارمیشن تاسو نه اخیستل غواړي، څوک په دې لایو باندې پوه شوي نه تاسو نه لایو انفارمیشن اخیستل غواړي نو هغه بهتري خپل نمبر کوم شیر کړو مننه وي. بالکل جی زما نمبر چې دی نو 0344 960 7645 0344 960 76 45 او زما آفیس ایڈریس وسره نوٹ کړئ. ټیک ده راځي. زما آفیس ایڈریس چې دی نو یونیورسيټي روډ نز نادرا آفیس چک درا نیر نادرا آفیس چک درا. ټیک ده. حاجی تاسو دا کانټیکټ نمبر ما په دې کمنټ کې هم لیکل. ٹھیک شو جی چې کوم ملګری انفارمیشن اخیستل غواړي د چا څوک رشتہ دار د چا یار دوست د کرونا وجې نه بهر ملکونو کې وفات شوي نو په دغه نمبر باندې تاسو زاهد بھائی سره رابطه کولی شئ او زاهد بھائی به تاسو نور هم انفارمیشن درکړي. دا ډېر زیات ضروري خبره ده. د هغې مین وجه دا ده چې دې خلکو ته لږ ډېر ریلیف میلاو شي. زموږ پښتنو ته د مسافرو ته خاص د دې څیز پته نشته دی نو پکار دا ده چې سټیټ لایف والا دا پیکیج ورکوي نو غواړم چې څونه زموږ دغه پښتانه دي دغه فیملیز دي متاثر شوي دي چې هغو ته لږ ډېر د دې نه بینیفټ میلاو شي. ډېره مننه زاهد بھائی ستاسو د وخت راکولو. جزاک الله خیر. الله دې ښه ساتي. تھینک یو سو مچ جی. دا و زاهد بھائی کم ملګري فیملیز چې د کرونا د وجې نه بهر پساوي پای کې بیا مرګونه شوي دي خلک پکې وفات شوي دي. د زاهد بھائی دا نمبر ما کمنټ کې هم شیر کړو هغې باندې تاسو رابطه کولی شئ او زاهد بھائی به تاسو پوهه کوي هم چې په څه طریقه سره تاسو ته دغه پیکیج میلاویدی شي. راځو چې د فلایټ چې کوم ایشو جوړه ده د 15 سپتمبر نه په نیوز کې هم رااله، سوشل میډیا باندې هم رااله، افیشلی هم بیان شو چې د 15 سپتمبر نه سعودي عرب ته فلایټ بحال شو. ښه چې کله دغه اعلان وشو نو کوم مسافر چې دلته پسو د چا میاشتې شوي چا 9 میاشتې د چا 6 میاشتې. ښه دا تاسو انفارمیشن درکړم چې تقریبا لږ 9 لکه پاکستانیان کم چې مسافر دي ورسیز پاکستاني دي هغه د کرونا د وجې نه په پاکستان کې پسو شوي. د چا ویزو کې لږ ټایم پاتې و، د چا ویزه ایکسپایر شوي وي. تقریبا دغه 9 लाख پاکستانیان په پاکستان کې پسو شو. د 15 تاریخ چې کله اعلان وکړ شو چې را فلایټونه کولو شو ګنټه دوه په سیستم باندې کوم چې زموږ ټریول لاین دی په سیستم باندې دغه فلایټونه راتلل د هغې نه پس بیا فلایټونه مکمله غیب شو. خو بیا چې کوم کسټمر به یا زموږ آفیس ته یا نور چې زموږ څونه ټریول لاین والا ملګري د هغو آفیس ته به تلل نو په سیستم باندې فلایټ وی آی چې کوم دی هغه به ښودل نه
کله چې ملګری هلته افیس ته راغلل هلته کې به ورته ووایي چېرې زموږ سره فلایټونه نشته. خو د بده مرغه ډېر داسې کیسز چې پی آی پېښور افیس، پی آی کراچي افیس د دې خفروف موجود دي چې دا خلک کله هلته لیدلي دي نو هم ورته په کاونټر ویلي چېرې زموږ سره ټکټونه نشته دی. او کله بهر دو راوځي نو بهر یو ایجنټ د دوه ولاړي او هغه ټیکټ په بلیک باندې په 1,80,000 په 1,70,000 باندې. دا ډېر د افسوس خبره ده. زموږ ګورنمنټ بار بار وایي کې پی ګورنمنټ دلته منشن کوم چېرې مسافر چې کوم دي زموږ اساسه ده، مسافر زموږ اساسه ده، په هره سخته کې دا زموږ سره ولاړ نو خدا را د دې نه مخکې هم ډېر د بخښنې سره دا خبره کوم چې ډبولې شوي دي. اوس په هغو باندې سخته د غریبانان دي. دلته خو ګوره یو د جاب مسله دلته نوکریان نشته. دا کوم 9 لس میاشتې چې تېرې کړې یا شپږ اووه میاشتې تېرې کړې دلته سلار هغو ته نه ښکاري چېرې دلته ځان له څه وکړي د کاروبار حوالې سره. د هغو دغه دقتۍ چېرې موږ بهر ته لاړې مسافري ګران کار دی، ډېر سخت کار دی. بیا ورته هم ته نږدې چېرې موږ ته دا ټکټ میلاو شي په 2 لک او په 3 لک هم دا خلک ټکټ یخلي چېرې موږ لاړې او زموږ د بچو چې کوم رزق په بهر ملکونو کې لګېدلی زموږ نه خراب نه شي. خو دلته سیسټم دا دی چې کله پی آی ای چې کله سایټ ته ټکټونه ورکړي هغه هم غیب شي، کله چې خلک افیس ته لاړ شي هغه هم هلته کې غیب وي. چې بهر کله ته تپوس وکړي نو هغه ټکټ ریټ چې کوم فیر په سیسټم کې دی پهله لومبۍ خبر چې کله فلایټ بحال شو په 15 سپتمبر د هغې فلایټ ریټ و 78,000 روپۍ. دا به تا پی آی ای ته ورکول. کوم چې زموږ د ټریول لاین ملګري دي نو 78,000 روپۍ به دا به پی آی ای ته تا ورکول. هغې سره به پلس بیا چې کوم ایجنټان دي هغو به سره خپل بینیفټ خپل منافع ایډ کول. ښه چې کله ته پته ولګېږي چې په دې باندې رش ډېر زیات دی نو ډایرکټ د 78,000 روپو نه دو په 2 ورځو کې چې کوم ریټ و نو هغه دو وخېږي 1,10,000 روپو ته دا د پی آی ای والا. ښه په دې کې 2 ورځې نه دي تېرې او د پی آی ای والا د 1,10,000 نه دا ریټ وخېږي 1,38,000 روپو ته. وجه څه ده چې رش دی پې مسافر دي او دا دوی ته پته ده چې به اوس دا د ګټې ټایم دی، ستاسو خو د ګټې ټایم دی. خو چې کوم مسافر غریبانان پسو شوي دي او د چا 7 میاشتې د چا 8 میاشتې د چا 9 میاشتې شوي دي په دې کورونو باندې ناست دي چېرې تاسو پوښتنه کړې چېرې په دې غریبانو باندې څه تېرېږي او دا د ښې ورځې نه واپس نه ځي چېرې دا مونږ لاړ شو د ښې ورځې نه یا سعودي ته لاړ شو دوبۍ ته یو کې ته دنیا هر ګوټ ته دا د غریبۍ د وجې نه ځي ځکه چې دلته هغو ته جاب نه میلاوي. ښه دا اوس د هغو د سخت ټایم دی. پکار دی چې زمونږ ګورنمنټ په دې وخت کې که نور څه نه وي ریټ کمی نه د 30,000 روپو ټکټ دو نن سبا چې کوم پی آی ای ته به تو ورکړي د 35,000 روپو ټکټ هغه 1,38,000 روپۍ دا صرف او صرف پی آی ای ته به ورکړي. نو آیا ولې دا مسافر د خدای بنیادمان نه دي؟ آیا ولې دو د ریلیف مستحق نه دي چې زموږ ګورنمنټ ته ریلیف ورکړي؟ زموږ یو قومي ایرلاین دی پکار دا نه ده چې په 35,000 روپۍ ټکټ ویره تاسو به 15,000 کې 50,000 کې تاسو په دغه زو افیس ته ډېر کم روزم زما خیال زو میاش بعد افیس ته رالم زما نور اکټیویټیز بهر وي افیس چې کوم سټاف ته تاسو په الله یقینو کې داسې خلک به راغلي دی وای چې قرض به یې راغستې دي چا د کور نه کالی خرڅ کړی دي چا خپل مال مویشي خرڅ کړی دي چا د یار دوست نه قرض راغوښتي دي چې ما ته صرف دونه پیسې نه چې زه به ټیکټ واخلم په 2 لک روپو پورې هم هغه ټیکټ اخلي. دا غي مین وجه دا ده چې دلته زمونږ د پی آی دا حل حق افیس ته لاړ شي دلته په سیستم باندې ډیر په ګرانه باندې ما چې کله پوښتنه وکړه خواته زموږ ټریول ایجنسیانو ملګري دا غوونه ما پوښتنه وکړه هغه چې په ورځ کې موږ ډیره غټه منډه په سیستم چرته یو یا 2 فلایټ هم تراشي نور فلایټونه موږ ترازي نه الته کې چې افیس ته لاړ شي الته کې د لم د سینه درکې ها بهر کې دوه ګوري بهر دوی جنتان ولاړی نو هم دغه چې په 1,38,000 باندې کوم ټیکټ فیر دی دا د په 1,60,000 او په 1,70,000 درکې زه په دې نه پوهیږم موږ اکثر حکومت نه کې لکه ګورنمنت کې دا پرابلم دی یاره زمونږ منی کې دا مسله ده زمونږ په ام پی کې دا مسله ده والله د پېټرول بحران ناغلی او چرته یو دوه کې د خدای نه ریدل پېټرول راوړل پېټرول خرڅول نو ټول پېټرول پمپ چې هغه بند دی ٹھیک دی زما ټریول ایجنټ چې کوم دی کوم چې زمونږ د لاین دی هغه هم زما دغه مدیبانه گزارش دی ګوره بحران ناغلی د الله طرفه اوس کله فلایټ ټیکټونه موږ ته ملاویږي په 1,38,000 په دې سره مناسب ګټه خودل مناسب ګټه کوم چې تاسو مخکې 500 یا 1,000 2,000 کې 3,000 کې او یو ټیکټ کې 40,000 50,000 یا 30,000 هغه ته هم د دې موږ زموږ الله پښتنه کوي کوم ګورنمنت سایت د نسو پی آی د لاس نسو موږ خپل ګریوانونو کې هم سر نه نکو ځکه دا زموږ سرمایه د خیور زنه بهر ته نزي کوم دوی ته ریلیف نشو ورکولای نو خدا را چې د دوه سره زیاتیونه کړی شي زما د زړه درخواست وزیر اعلی صاحب هم د دې نه مخکې چې زموږ مسافرونو کرونا او باقي پسو شوی دا غو شکریا ده کوم
چې مونږ کله بیا غي شو چې دا کړه خصوصي جهاز غولې غلو زما دا اپیل چې کوم دی وزیر اعلی کے پی محمود خان صاحب ته دی کاینلی په دې باندې تاسو اکشن واخلئ دا زمونږ اساسه ده دا مسافر تاسو دراغلي دي دوه خپل بیګونه دوه هر سيزون حالت کې پرې تاسو دراغلي دي وټه درکړې دي دا چې کوم وخت زمونږ چې څونه هم فدرال کې زمونږ منشتران ناسې پښتانه دي تاسو هم زما درخواست چې خدای دې پی آی کې مناسب دي سيزو لاړ شي لکه پښتنو کې ځکه چې دا هغه مسافر چې په دوه باندې د وطن پای روانه ده وز د 15 نومبر تر 30 پورې دا محدود فلایټ دي زما دا مطالبه چې دوه د فلایټ سیوا شي ځکه کې یا خود سيو کوي دا مسافر زود لیکل درغوم د مسافر سره یو مسافر به هم د کور کلی مونږي یو مسافر به مونږي که چېرته زموږ حکومت دونه تکړه شو چې د خلکو لکه یو سړی 1 لک روپۍ بهر د نخاخ لګنه ټول دلته 25000 روپۍ ورکو دا خلک به په 25000 روپۍ باندې گزاره کوي خدا بهر ته نشي او د بد مرغه دلته ورسوب 2.5 روپۍ نه ورکوي نو دلته جاب شته دی ناغه د اپورچونټی شته دی هغه د خپل بچو د رزق لپاره دا کلی پر دې په دې سخت کې وځي ګور یو د کورونا ټیسټ کولی یو په کې د فلایټ ایشو وی کله ډیلی شي کله مش شي کله کینسل شي سل غوامې دو په سر باندې اخلي بیا سخت د غریبۍ د مجبورۍ د وجه نه پرېږدي دا غي مین وجه دا ده چې لکه داغه د بچو رزق لګیدل دي نو خدای را زما درخواست حکومتي وخته دوته زما درخواست چې کم په پی آی کې زموږ دارونه ناسې دي لکه تاسو کړی شي چې کله سیستم ریټ په 15000 روپۍ واغه 1,38,000 د سوجنو پتو ولي بحران دی خلک لل غواړي نو تاسو چې دا ټیم راشه د خلک لال به دې بزنګ الله پښتنه کوي هم په دې امید باندې چې څونه هم زموږ افیشل دي زموږ مشران دي زموږ د आवाज ووري او د مسافر سره کوم ظلم روان دي دا دې بند کړی شي امید دی چې زموږ میسج ورسېدلی مسافر ته دغه وینا ده الله ملشه الله ملشه الله ملشه ساسو دک درد پاغي چې څونه وایي ما ته نه خیر کې بل څه کوي ما دا سخت ته ما دا مسافری کړی دا زه په دې باندې پوهیږم بیا چې دونه وبا جوړ شي دونه مشکلات جوړ شي د باوجود هم سړی کور کلی پرې دی هغه د خوشاله نه پرې دی هغه د ډیر زیاتې مجبورۍ نه پرې دی زما درخواست چې فی آی فلایټ سیوا هم شي کوم چې ظلم روان دي مسافر سره دا دې بند کړی شي جزاک الله خیر په درخانو لور کې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته